السلام علیکم ملګرو. د انسان د پاره د الله پاک د طرف ټول نلوي نعمت چې کوم دی هغه روغ صحت دی. روغ صحت د الله پاک د طرف یو گیفت هم د انسان د پاره. تاسو له سړی د ویډیو ښکاری جی د کس نابینا کسان دی مطلب د سترګو نظر نشته او د الله پاک حرم شریف له رابللی دی د عمرې له تلی تاسو له ښکاری د طواف کوي جی خو چون کې د له خانه کعبه نه ښکاری. تاسو له سړی له د ویډیو کې ښکاری هم چې دوه کسان پکې چې کوم دی ای طواف کوي او جاړي جی سترګو نه اوخ کې بهيږي په چوغو چوغو جاړي جی او د الله پاک ذکر هم کوي د خانه کعبه نه تاویږي هم چې دای په سترګو باندې ګوره خانه کعبه حرم شریف له چې سوګزي عمرې له چې سوګزي حج له چې سوګزي نو دغه خواهش دی چې زه خانه کعبه وګورم زه دغه نه طوافونه وکم. خانه کعبه چې کوم دغه د سترګو یخت جی نو چې یو کس په سترګو نابینا وي هغه له خانه کعبه ښکاری نه به څومره ډیر زیات خفقېږي جی. تاسو د سړی د ویډیو ښکاری دی خفګان زه په الفاظو کې نشم بیانول دی دا چغې چې کوم دی دا زه په خپل الفاظو کې نشم بیانول. نو د الله پاک چې کوم لوی نعمتونه دي ټول لوی نعمت او د انسان د لپاره گیفت چې کوم دی هغه د انسان روغ صحت دی. چې انسان په صحت باندې روغ وي هغه به د دنیا هر شی انجوای کی. دا ګوره څومره بختور زی د الله پاک بلل دي خو چون کې دی له خانه کعبه نه ښکاری دغه ټایم به هم دی الله پاک نه داګي نه کړي چې الله خیر دی او 15 منټو له زموږ د سترګو نظر راول چې موږ صرف او صرف د ستاره د خانه کعبه دیدار وکړو او اوس موږ خلک ګوره په صحت باندې روغ جوړ یو او د الله پاک څومره ناشکری کوي جی. بعض ټایم کې موږ الله پاک نه ګیلې کوو شکوي کوو خو چون کې موږ خپل صحت لنه ګوره د دنیا اصول داري چې کله هم ته د خپل ځان باره کې سوچ کې کوي یو کس وایي چې زه ډیر زیات غریب یم نو د ځان لا قطه خلکو له ګوري دغه نه غریب به هم وي چې یو کس دوه ټیم روټۍ خوري نو هغه د ښکته وګوري کېدای شي په دنیا داسې خلک وي چې هغه یو ټیم روټۍ هم نه خوري. نو مونږ خلک چې کوم یو کچري یو کس د خپل ځان نه غټو خلکو باره کې سوچ کوي اوس یو کس ته هغه نارمل خشته ژوندګي تیری نارمل فیملی ده او هغه د مالدار شخص باره کې سوچ کوي د مالدار کس باره کې سوچ کوي چې د الله پاک گاډه ورکړي د الله پاک بنگلا ورکړي نو دا انسان چې کوم دی دا ناشکری دی جی. یو هغه په دنیا باندې جن نور هم حرام شي ابا نور هم بے سکونه شي چې هغه غټو خلکو باره کې سوچ کوي. نو چې کله هم ته سوچ کې د الله پاک د نعمتونو شکر ادا کړي نو ځان نحقته خلکو باره کې سوچ کوه د ځان نحقته خلکو لګور او بیا د الله پاک شکر ادا کوه چې الله شکر د چې دوه ټیمه روټۍ راکې یا الله شکر د چې روغ صحت ته راکړي یا الله شکر د چې په دواړو خپو روغ یم یا الله شکر د چې رستا نعمتونه ګورم یا الله شکر د چې جبه میټیک د رستا د نعمتونه ټیسټ کول هم شم چې خوګ د کتر سکون د کتریخ ته نو په هر سی باندې شکر ادا کول پکار دي. کله یو جبه ټیسټ لاړو د جبه دا ټیسټ نه د جبه د ذایقه جبه کې سنسز دي چې دا مختلف ذایقې ټیسټ کوي جی مختلف چې کوم ذایقې مون خوراکونه کو نو هغه فیلینګز دی جبه له محسوسيږي کله یو ذایقه دی لاړه کنه د جبه د سنسز د کار پرې خو کنه نو د دنیا یو نعمت په من جوړ نه کې که ام خوري بم در باندې بوس لګي ګروټي خوري بم در باندې بوس لګي که خنه خ خوراک کې ابم در باندې بوس لګي هیڅ ذایقه به نه ویږي. نو د دنیا د هر شي مونږ له چې څومره هم الله پاک نعمتونه راکړي دي روغ صحت راکړي دي نو د شکر مونږ له وکړل پکار دي جی بلکې الله پاک له نفل هم ادا کول پکار دي چې الله شکر دي چې روغ جوړ دي پیدا کړي. نور چې کم دولت ته شهرت ته عزت ته اخو انسان پورې لیمیټډ ده چې انسان څومره مهنت کوي نو دومره بدل الله پاک دغه سي لور کوي. کوم یو انسان کور نه سی وروي زده دولتمن شم نو داسې امپوسیبل ده جی. که یو انسان کور نه سی ودی بس صرف الله پاک لوي چې بس زده د کمرې نو زمو مال دولت راکې نو دا امپوسیبل ده. که یو کس دولت غواړي به مهنت کوي که یو کس شهرت غواړي به مهنت کوي که یو کس کم لیمیټ کم مقام لمزان رسول غواړي نو هغه مقام کې هغه ګول حاصلولو د لپاره به سپیسیفیک پروپر هغه مطلب مهنت کوي سټرګل وکړي نو الله پاک هغه شی اچیو کوي هغه. نو څومره هم نعمتونه د ویډیو مقصد مې صرف دا چې د الله پاک څومره هم نعمتونه د موږ لپاره دي چې دا غي پوره شکر ادا کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه.